سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه حضرت سیدنا شیبان رائی رحمت الله علیه سره یو ځای ناستو چې شپه شوه ټوله شپه حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه په جړا باندې تیره کړه. هغه تپوس وکړو چې قربان تاسو ولې جاړئ؟ وای ما زما بده خاتمه یاروي، داسې نه چې ذوالقدن په وخت باندې زما ایمان مانه واخیستلی شي او زما عمل برباد شي. واورئ نن زمونږ جماعتونه شړ دي، زمونږ بازارونه ډک دي، نن جماعت ته مونځ په ځای باندې خلک شاپینګ سینټرو ته زیات ځي، په شوق زره ځي. سیلاب راځي د الله عذاب دی خو خلک ورزي شغلې کوي. هاي هاي مسلمان ته دومره فکر نشته دی چې دې له وجې نه خو به چاته تکلیف رسېدلی که نه چې زه په غم کې ورسره شریک شمه، زه هم رب ته توبه وباسمه. خو نن هم د توبې مسلمان سره ټایم نشته دی. ما عزتمندو دا د الله دوستانو حضرت شیبان رحمت الله علیه سفیان ثوری رحمت الله علیه نه تپوس کوي، وی ولې؟ وی د خپلو ګناهونو په وجې سره. وی څه ګناهونه؟ وی بس دا ګناهونه چې یوې ګناه ته هم په سپک نظر سره مه ګوره چې دا ګناه کمه ده. ولې؟ وی ما یو شیخ نه 40 کاله علم حاصل کړو او 80 کاله مسجد حرام شریف هغه خدمت وکړلو، عبادت پې کولو پکې. خو ما وکتلو چې اخ شیخ اخیره خاتمه په کفر باندې وشوه. الله اکبر. د ګناهونو په وجه سره ګناه ته ګناه نه ویلو په وجه سره هاي افسوس. نن زما په معاشره څه وشول، نن زما په مسلمان باندې څه وشول. یو طرف ته ګناه کوي، بل طرف ته په ګناه باندې فخر کوي، بل طرف ته په ګناه باندې خندا کوي. یاد وساتئ چې بیا رب قدیر عذاب راځي، بیا وچو سره لامده هم سوځېږي. ما عزتمندو منقول دی چې کله انسان د ذوالقدن وخت شي نو 2 شیطانان، یو د مور په شکل کې یو د پلار په شکل کې. پلار په شکل وال چې وي هغه ښي طرف ته کینی او د مور شکل وال چې وي هغه ګس طرف ته کینی، د سره کینی. پلار ورته وایي بچیا زه تا ته نصیحت کوم، عیسائیت مذهب چې دی هغه حق دی، اسلام نه مخ وګرځوه او عیسائیت مذهب واخله، هغه اختیار کا. بیا دا ګس طرف ته مور په صورت کې چې کوم شیطان ورته ناست وي هغه ورته وایي ای زما خوږه بچیا ما ته په خپله خېټه کې ساتلی، ما تا ته پی درکړی، ما ته په خپلې غېږې کې ګلوبولی، ای زما زویا زه تا ته نصیحت کوم چې ته یهودیت مذهب اختیار کا او یهودیت مذهب له واړو نه اعلی دی او په دې باندې ځان مړ کړه. خوږو خوږو اسلامي رول واقعي بې حده تشویشناکه معامله ده چې کله تا او ما ته تبه راشي، په سر مو دردي، په غاښ مو دردي، څوک راشي څه خبر مړه بس مازغه مې مه خوره، په سر مې درد دی، غاښ مې خوږېږي. فیصله کول مونږ ته په دې وخت کې مشکل وي. بیا چې څه وخت تا ذوالقدن وي هغه وخت کې څومره تکلیف وي. واورئ شرح الصدور کې راځي وی که چېرته د مرګ دا ترشواله سختواله یوه قطره واخلې او په دې کل دنیا باندې وشیندې، فرمایي دا دومره سخته دی چې دا کل دنیا خلق پتې مړه شي. چې کله یو انسان ته دومره تکلیف هغه به څنګه په اسلام باندې بیا شیطان نه ځان اوري، څنګه به دی خپل ایمان ته بچ کوي. عملونه خو مو دغسې دي، عملونه خو مو دغسې دي. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ به فرمایل بار بار خدای مې د قسم وي څوک دې هم په دې خبرې باندې مطمئن نه وي چې زه به مرګ په وخت په اسلام باندې باقی پاته شم یا به نه شم پاته، په دې خبره باندې
تاسو ما مطمئن کېږئ. دا روزانه چې موږ جنازې کوو دا لازمي نه ده چې موږ د مسلمان جنازه وکړو پکې ودرېږو ولې چې مسلمان کور کې مړ شوی و. نه، مسلمان په کور کې پیدا شوی، مسلمان په کور کې مړ شوی، خو چې عمل د مسلمانو نه وي، کردار د مسلمانو نه وي. شریعت حکم یې دا دی چې جنازه به یې کوئ ځکه چې مسلمانو په معاشره کې اوسي، خو دا یقینا نه دی چې د به اخره خاتمه په ایمان باندې شوی وي. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت الله علیه فرمایي وې د مرګ سختۍ په وخت باندې شیطان خپلو چیلو ته د مړ کېدونکي د ملګرو د یارانو دوستانو په شکل کې تاسو ورځئ او بیا ورته وایئ زما وروره مونږ خو تانه د مرګ ذایقه مخکې وڅکله، مونږ خو تانه مخکې مړه شو، خو ګورې یاد وساته یهودیت مذهب حق دی، عیسائیت مذهب حق دی، حالانکه د موسی علیه السلام دین منسوخ شوی دی. دقسې دی اعزا و اقربا په شکل کې جماعتو په شکل کې دی حاضرېږي تر دې پورې چې دا سړی په ایمان باندې نه بلکې په کفر باندې له دنیا نه خاتمه وشي. زما خوږو خوږو اسلامي وروڼو، الله بے نیازي او د پټ تدبیر نه هر مسلمان ته یره ساتل پکار دی. نه جانې کم یوې ګناه په وجه سره رب کریم په قهر و غضب کې مونږ ګیریږو او مونږ نه ایمان اخیستلی کېږي. دا اوس وګوره دعاګانې کېږي، دعاګانې نه قبلېږي، باران د سویمه ورځ دی ورېږي، په کل ملک باندې سیلاب دی، کل ملک چې دی ډوب شو، خلکو قرآن پاکونه پسې روباسل، باران نه ودرېږي. وجه څه دی؟ ما عزت مندو رب مو ناراضه کړی دی، خپل خالق رازق مو ناراضه کړی دی او داسې مو ناراضه کړی دی چې که موږ دعا کوو زموږ دعا ته هم نه ګوري او زموږ دعا هم نه قبلوي او زموږ دا فریادونه هم نه قبلوي.